السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زه ستاسو ورور مراد علي. دا مرګري تپوس کوي د کرکټ ټورنمنټ په باره کې چې دا مختلف ټیمان راټول شي، هغې پیسې راجمع کړي، په دې کې چې بیا یو ټیم وګټي نو هغه له هغه انعام ورکولی شي. نو آیا دا ټیک دی او که نه؟ نه یاد ساتئ دا صورت چې کوم دی نه دا قمار جوه ده، دا ناجایز دی. او د دې جایز صورتونه هغه چې دی نو هغه به زه تاسو ته بیان کړم. مختلف جایز صورتونه د دې دي. یو خو دا دی چې یو ټیم والا راپاسي او بل ټیم ته وایي چې دواړه میچ کوو، زه به چې کوم دی نو کو تا وګټو نو زه به دله د خپل طرف نه انعام درکړم، او که مونږ وګټو نو ته مونږ له هېڅ هم مه راکوه. نو دا صورت چې کوم دی دا جایز دی. بل صورت دا دی چې یو درېمګړی راپاسي او هغه وي چې یاره دا دوه ټیمان چې دی نه دا د یو بل سره وجنګېږي او مطلب یعنې میچ ته وکړي او دې کې چې چا وګټو نو زه به له د خپل طرف نه انعام ورکړم. نو دا چې دی نو دا صورت هم جایز دی. خو زه که تاسو ته ووایم نو دلته کې ټیمان څوک دومره سپانسر کوي نه، یعنې هغې دومره د هغې هغه دغه نه کړي چې داسې خلک راوچت شي او هغې چې دی نه داسې ټورنمنټونه وکړي. ډېر زیات کمی دی دلته کې. نو زه به تاسو ته د دې یو داسې صورت ووایم چې انشاءالله دا به تاسو ته اسان هم وي او جایز صورت به هم وي او ډېر بهترین طریقې سره به تاسو چې کوم دی نو هغه مخې ته میچونه کوئ. زه به دا صورت تاسو ته ووایم چې ټورنمنټ چې کوم کسان جوړوي، کومه انتظامیه نو جدا انتظامیه دی وي، هغه د په یو ټیم کې هم حصه نه اخلي، هغوی به پکې حصه دار نه وي. دا به یو انتظامیه شي. دا انتظامیه به د مختلف ټیمانو نه پیسې راټولي، فیس په د هغې نه اخلي. فیس چې کله دوی له ورکي د انتظامیې له نو مکمل طور به دا انتظامیه والا مالکان جوړي د دې خبرې چې یاره بس دا پیسې تاسو له مونږ دا فیس درکو. اوس دوی ته به اختیاري انتظامیې ته چې کوم ټیم وګټو نو هغه له کو دوی انعام ډېر ورکي کو لږ ورکي، دا د هغې خبرو نه وروستو چې یعنې د انتظامیې دا پیسې راټولې کړل دي نو څومره چې د ټورنمنټ اخراجات دي په هغې باندې چې کوم پیسې لګي، د هغې ضروریات دي په هغې به پیسې ولګي، دي خو به د دې مالکان د دغې پیسو. او بیا چې کوم یعنې کوم ټیم وګټي پیسې پاتې شوي هغه چې کوم دی د ګټلې ټیم له ورکي نو په خپل اختیار سره به ورکي، کو لږې ورکي کو ډېرې ورکي کو انعام ورکي نه، دا د دې اختیار دی. نو یعنې او یا کو ټراپي ورکي یا کو نقد پیسې ورکي، دا دې ته اختیار دی د انتظامیې ته. نو یاد ساتئ بیا به د دې قمار جوړې نه به چې کوم دی نو تاسو ووځئ. دا یو جایز صورت دی او خصوصي دا ما د مرګرو له کتلې دی ځکه چې نوجوانان دی خامخا کرکټ پکې دا یعنې ضروري ده چې سړی خپل فټنس ساتي او دا گیم کوي. دا نوجوانانو له انتهایی ضروري ده. نوجوانان چې دی دوی به د مختلفو وساوسو مختلفو سیزونو نه چې کوم دی د دې سره بچ کېږي. گیم ډېر ضروري سیز دی خو په شرعي حدودو کې دننه نه چې د دې ټورنمنټ په وجه دا کم صورتونه چې تاسو ته ما بیان کړو چې دا وي خو چې تاسو پکې مونځ نه کوئ، مونځ در نه ځي یا د شرعي چې کوم حدود دي د هغې تاسو خیال نه ساتئ. نه یاد ساتئ بیا چې کوم جایز کیل هم وي نو هغه حرامېږي. چې د سړي نه بې فرض مونځ ځي نو د دې به ډېر غټ خیال ساتئ، د مونځو او نور چې کوم د شرعي حدود دي د هغې به خیال ساتئ. نو انتهایی ضروري ده چې زموږ نوجوانان خپل گیم جاري ساتي، ټورنمنټونه جوړي. خو ما چې کوم صورت تاسو ته ووایي چې په دې طریقې سره یې جوړي ځکه چې انشاءالله تاسو دا گیم کوئ، تاسو به فټ یې، مونځ او دس به هم انشاءالله تاسو چې کوم دی نو په ښکلې یعنې دغه سره سستۍ سره به نه کوئ بلکې بهترین انداز سره به کوئ انشاءالله. نو دا مخې ته دا ویډیو شیر کړئ چې څومره هم ټورنمنټونه جوړیږي چې د هغې داسې صورت جوړ شي چې بالکل جایز چې تاسو ته ما کوم بیان کو چې دا صورت وي. نو انشاءالله د ګناهونو نه به ډېر خلک بچ شي او د غلطو پیسو نه چې کوم دی نو هم به خلک بچ شي.